مونږ به مونږ کوو خو چې کم ثواب په رمضان کې الله راکوو هغه به نه وي. صدقات به مونږ کوو خو چې کم ثواب په صدقاتو کې په رمضان کې الله راکوو هغه به نه وي. په چا باندې به ډوډۍ خورو خو چې کم ثواب الله په رمضان کې په روژه ماتي ورکوو هغه به نه وي. ډېره د خوشحالۍ خبره ده چې 10 روژې هم برابر شوي او 10 مو تراویح هم وکړلې او دغه رنګې ورسره مو پکې اعمال وکړل. د قرآن مجید ختم مو په تراویحو کې هم وکړو او دغه شانتې بعضو ملګرو پکې 2 3 4 ختمونه 5 پورې ختمونه او اکثرو زنانو پکې ډېر هم وکړل او په خیر او خیریت سره اختتام د رمضان میاشت ورسېدله. سبا د اختر ورځ د رمضان برکتونه د رمضان فضیلتونه دا موږ په تېرو شوو جمعو کې څو پیرې او څو وارې ویلي دي. اخیری ورځ ده د برکتونو د رحمتونو او د فضیلتونو. اعمال به وي مونځ به مونږ کوو خو چې کم ثواب په رمضان کې الله راکوو هغه به نه وي. صدقات به مونږ کوو خو چې کم ثواب په صدقاتو کې په رمضان کې الله راکوو هغه به نه وي. په چا باندې به ډوډۍ خورو خو چې کم ثواب الله په رمضان کې په روژه ماتي ورکوو هغه به نه وي. دا میاشت د رحمتونو د برکتونو راله او 10 ورځې به د دې برابر شي. دا په تېرېدو دي. د رحمتونو او د برکتونو میاشت ده چې موږ پکې په آخري وخت کې الله ته متوجه ژوند به وي. الله دې کې موږ ته چې دا باقیات زندگی او ژوند الله موږ ته د خوشحالو راکړي او موږ پکې اعمال وکړو موږ پکې ثوابونه وګټو نو ډېرې د رحمت شپې او ورځې د مغفرت لاړې ختم شو. په رمضان المبارک کې په تېرې شوو ژوند او په دې 10 ورځو باندې لږ انسان ځان له سوچ وکړي چې څومره اعمال مې پکې وکړل. تراویح مې کړي دي که نه دي کړي، د قرآن تلاوت مې کړی دی که نه دی کړی، صدقات او خیرات مې کړي دي که نه دي کړي. دغه رنګې نور اعمال چا سره ښېګړه چې رسول الله مبارک فرمایي چې دا د غمخوارۍ میاشت ما پکې څه کړي دي که نه دي کړي. دا د بدلې شپه ده او د اختر په شپه باندې د روژهدار ته بدله میلاویږي. بدله به ورته د څه میلاویږي؟ دا 10 ورځې ده په تکلیف کې تېرې کړي، د خوراک نه او د څښاک نه او د هر څه نه ځان وساتو. نو الله تعالی به دې انسان ته اوس د اختر په شپه باندې د دې مزدوري ورکړي. مزدور راولئ او هغه مزدوري وکړي او آخر کې کور ته ځي وي کاکا ماله دیاړي راکړه او زما چوټي شوله. نو په دې شپه باندې بندګانو روژې ونیسلې، تراویح یې وکړلې، اعمال یې وکړو، د ګناه نه ځان وساتو. اوس د بدلې ورځ ده، الله تعالی به د دې بدله ورکوي او هغه بدله به څه وي؟ هغه به بخښنه وي او مغفرت. بیا اوږد حدیث ته رسول الله مبارک فرمایي چې کله د اختر ورځ شي او بندګان اختر ته د منځه دپاره روان شي، نو د بندګانو په عبادت باندې الله فخر کوي. فرشتو ته وی وګورئ که نه تاسو وی چې بندګان مه پیدا کوه، څنګه په عبادت کې لګیا دي، څنګه ما یادوي. او الله تعالی 15 قسم خوري بیا
زما دې په خپل عزت قسم وي، زما دې په خپل جلال قسم وي، زما دې په خپل اوچتې مرتبې قسم وي چې زه به د دې خلکو دعاګانې ضرور قبلوم او د دوی بخښنه او مغفرت به کومه. او بیا آواز وشي تاسو په داسې حال کې واپس شئ چې ستاسو ګناهونه مې معاف. نو ډېره برکتي شپه او ورځ را روانه ده چې د اختر شپه ده او د اختر ورځ ده. خو ما تا نه چې دا 10 روژې لاړې په دې باندې ځان سره لږ حساب پکار دی. ځکه علي رضی الله تعالی عنه فرمایي که نه حاسبوا قبل ان تحاسبوا، ځان سره حساب وکړه مخکې د دې نه چې تا سره حساب وکړی شي چې واقعي د الله د رحمت او د مغفرت شپې ورځې پیدا کړې وي، ما پکې څه وکړل او څه رانه پاتې شو، څومره اعمال مې وکړل او څومره مې چې دی نو پرېښودل، څه مې پکې کړي. د خپل ځان سره لږ جایزه د خپل عمل واخلو. د رمضان په شروع کې موږ د رمضان فضایل، برکات دا ټول ویلو. الحمدلله الحمدلله بعضو ملګرو خپل ځان ستړی کړ، کاغه د تلاوت په ذریعه سره وه، کاغه د تراوح په ذریعه سره وه، کاغه د ښکلې روژې د آداب و لحاظ ساتلو په ذریعه سره و، او که هغه پکې د خلکو سره د غمخوارۍ کولو، خلکو ته روژه ورکولو په ذریعه سره و، نو زموږ مسلمانانو ورونو ټولو په هغې کې حصه واخیسته.